یې ابس چې پر نیټ باندې ملا رالی وایي دا غټ ملا دی د غټ ملا خبرو نه باره د کلي ملا چې هر څه وایي نه مني خو غټ ملا دا خبره کړې ده په پاکستان کې یو غټ ملا دی په دا پېښور کې دی دا مناظرې یې پر دا ټلیفونانو دي نوم یې دی ندیم صاحب ندیم صاحب فتوا کړې ده که چا په 12مه خیرات وکړي دا داسې ګناهګار دی لکه سړی چې بې ادبي معاف الله دې په موږ باندې د خرطوبۍ خبره نه کوي دا د هغې خرو د خلو سره راوځي وایي دا داسې مردار دی لکه یو سړی چې د خپلې مور سره بې ادبي معاف په مسجد کې زنا کوي دا د چا فتوا ده دا د غټ مفتي فتوا ده په زراوي انسانان یې خبرې اوري د هغه مفتي فتوا ده اوس تاسې دا فتوا ورته ګوري باره والله که موږ اریان یو یقیني حیران ولاړ سو عقل مو حیران سي چې خدای دا سړی که علم عقل نه لري علم خو بیا درلودلی که علم نه درلودلی عقل خو بیا درلودلی داسې د بې عقل سړي خبره داسې د خره خبره سړی کوي په مجلس کې داسې فتواوې به سړي صادرولی نن موږ داسې فتواوې نوي وینو نو زما باره د امیانو خلکو څه ګیله نه کېږي زه امي سړي ته خو دغه خر فتوا ورکوي دا د الله د رسول صلی الله